حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر ته روان دی. اول ته کې په خپله خلیفه د امیر المؤمنین دی او په 22 لاک مربع میل باندې حکومت کوي او د دنیا په مخ باندې چې په کم ملک باندې د حملې اراده وکړي دا غذای فوج او عوام او خواص ټول پرېږدېدوی وایي عمر راغی. خو چې کله اجزای ته وګورې نو چې کله مصر ته ته نو خپل غلام ورسره دی نو یو سورلی ده اوښ دی په هغه اوښ باندې در سمنده پورې عمر صاحب سوري او غلام چې د اوښ مهار مخکې نیولی دی روان وي تی او بیا چې سمنځ تیر شي او د فاصله توی شي نو بیا ورته عمر صاحب وایي اوس ته دې اوښ ته راوخېږه زه به ښکته روان شم. نو بیا به عمر صاحب جلب نیولی او غلام به د اوښ د پاسه سور و وی ویل ته هم انسان یې ته هم انسان یې زه هم انسان یم. هغه به ورته نه جي ته امیر المؤمنین ته د زمانې بادشاه یې او ستا بادشاهي نن د هغه بادشاهۍ کې 45 بادشاهۍ چلیږي او د دې وړوکي غوندې مملکت بادشاه چې را روان وي تاسو خپله سوچ وکئ داسې به څنګه وشي چې بادشاه به جلب نیولی او نوکر به په اوښ باندې سوري. هغه نوکر ورته وي جي ما ته ځان بد ښکاري ورته وي نه تا ته ځان بد نه ښکاري ته په دې مه خفه کېږه. قدرت ته ګوره چې دا فاصله داسې تلا خو چې مصر ته نږدې شو او کله په مصر وردننه کېدل نو په هغه وخت کې د غلام د سورېدو نمبر راغی او د عمر صاحب د ښکته تلو نمبر راغی. غلام ورته وایي جي خفه کېږه مه خو اوس ما ته نن ډېر بد ښکاري دا باقي مزل به زه وکړم ته په دې اوښ باندې سور یا او زه به یې جلب ونیسم ته امیر المؤمنین یې. هغه ورته وایي چرې به داسې نه کېږي د الله په دربار کې ته او زه یو برابر یو. ته د خدای بنده زه د الله بنده ته د الله بنده زه د الله بنده. څنګه چې ته داسې زیم د هغه ځای کې هغه د هغه ځای لویي به هغه چاته میلاویږي چې چا ډېره تقوا کړي چا ډېر عبادت کړی چا ډېر خدمت کړی چا ډېر د الله عبادتونه کړي هغه سړي ده هلته به په هغه ځای کې په دغه شي باندې بنده ته دغه میلاویږي په دې باندې میلاویږي چې ته امیر المؤمنین وي په دې نه میلاویږي چې ته بادشاه وي او وزیر وي نو زه تا به جنت ته بوزم دا بل خو فقیر نو دی به جنت ته نه بوزم نه د هغه ځای هغه اوچتوالی چې میلاویږي نو هغه په دې نه میلاویږي. نو یې زه به دکه جلب یې بیا هم نیولی دی. په دغه دوران کې چې دی تلل مخې ته اوبه رالې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هغه اوښ د جلب نه نیولی دی غلام په اوښ باندې سور دی نیغ په هغه اوبو باندې ورغی او په هغه اوبو کې ورتېر شو اوښ یې ځان سره تېر کړ او دا غلام په اوښ باندې سور دی. هله هغه یې دې کمال ته رسېدلي دي هغه یې دې ځای ته چې رسېدلي محترمو اوس زما او ستا هسې ته سوچ وکړه ځان ته سوچ وکړه زمونږ دې لویۍ ته وګوره زمونږ دې بړایۍ ته وګوره زمونږ دې خبرو ته وګوره زمونږ دې غم خادای کې زمونږ دې حالاتو ته وګوره چې دا موږ په کم انداز کې روان یو زمونږ دا خبرې څنګه دي. موږ چې چېرته یو سړي سره خیرالې ستړي مشي کوو نو چې عجز وي څنګه یې او ته څنګه راته که نه یو مشر یو اوچت سړي ته به ته ووایې چې څنګه یې خان ته وایې خان ته به داسې ووایې خو چې عجز درغې څنګه یې هغه ته داسې نه وایې دا ته دومره لوی سړی شو دا ته په داسې طریقه خبره کې. نو څومره بزرګان چې دي څومره اولیا چې دي هغه چې ولایت ته رسېدلي دي چې دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے هغه ځان عجز کړی دی هغه ځان کې عجزي پیدا کړې ده ځان یې خاورو سره خاورې کړی دی نو هله دې ځای ته رسېدلي دي.